دا زمونږ زوړ زمانه هم مخکې دې پارټۍ ته راغلی وه او زمونږ مشر تجربه کار و او زه دې پارټۍ ته اوس راغلم. زما د دې کلي کسانو ته خو پته وه چې ما سیاست نه کوی. ما اصلاحي کمیټۍ صدارت کړی د دې علاقې چې څه خدمت مې کړی هغه د مخامخ دی، چا نه پټ نه دی. چې یاره دې علاقې ته څه ټایم موږ راغلو نو دا کوم د بجلۍ ته تقریبا 200 گز خلکو روړو دلته به نوی کور ته بجلي بوتله چې 130-140 بجلي به په کور کې چې نه به فرج لګېده نه څه. د دې علاقه کې چې موږ کمیټي جوړه کړه هغې زه صدر شوم، منډې کړلې، چاندې واچولې. دا لویه چې ما ته سرکار کړی موږ په چاندو کړو 1000 روپۍ توره به اغوښتو او دا تنې وه دا ارسم کړې وه. بیا د هغې نه پس نکاس هغه موږ ډېر حده پورې غټه مسله د ګیس وه چې ګیس په دې علاقه کې 3.5 کیلومیټر په دې پارټیانو کې ما منډې ووهلې یو بل دیني زاري الله هغه کار وکړو د امیر مقام په خوله باندې دلته ګیس راغله، هر کور ته ګیس لګېده چالو شو. دا اوس دسمبر کې الیکشن کې ما د سیاست اعلان وکړ او هغه ترقي پارټۍ د پلیټ فارم نه دوی ما ته ټکټ راکړه. ما الیکشن نصیب کې مې نه ومې نه ګټله. خو خدمت په زړه کې شته، د خدمت په طور باندې ولاړو. دلته دوی ما باندې دا احسان وکړ چې د UC 28 صدارت یې راکړه. هغه کې ما چې څه محنت وکړو الله مهربان او چیرمن صاحب ولیدو چې یاره دا منډه واخلي، دا پارټي ته منډه واخلي، علاقې ته منډه واخلي. نو دوی ما ته اوس اعلان وکړو د پېښور سټي نورسر هغه کې زه منډې وایم. په تېرو ورځو کې اسلامآباد کې زموږ یو میټینګ و چیرمن صاحب کال کړی و، هغې ته لاړو. هلته زموږ چیرمن صاحب یو خبره وکړه، ما زړه ته پرېوته دا نن صرف د خبرې دپاره دی چې زما دا کل هم خبر شي او دا نوی کل هم خبر شي. چیرمن صاحب ویله چې یاره دا کوم ترقیاتي کارونه تاسو کوئ چې څوک کومې پارټۍ ته ځي، څوک وایي ټرانسفارمر راکړه، څوک وایي کوڅه راته وکړه. نو دا کارونه حکومت کوي، نه MPA د جیبه کوي، نه MNA کوي او نه ناظم کوي. دا د حکومت نه فنډ راځي د ادارو په لاس. نو چې موږ MPA MNA ته منت کوو نو هغه ادارو ته ولې نه ځو؟ ولې دا زمونږ ټیکس دی موږ جمع کوو، حکومت په موږ لګوي، نو هغه ټیکس موږ ادارو نه ولې نه اخلو؟ ځکه چا ته ټرانسفارمر یې نه ورکړو او چې د چا ضرورت دی هغې سره منډه وام، هغه ادارې ته وځم د هغې حق به راوړم. زه چې کله په اقتدار کې راشم پهله خو یې دا ویل چې زه د سره الیکشن یې کوم نو ولې چې زه نه صدر جوړېږم نه وزیر اعظم، زه به صرف خدمت مې جذبه د خدمت به کوم. که زما د پارټۍ نه څوک الیکشن کې کلیعام به راځي ما ته زه د 1 روپۍ فنډ چا نه نالم د نورو پارټیانو غوندې چې 10 لکه او 100 لکه راکړه ټکټ درکوم. نه، ایمانداره سړي ته به ټکټ ورکوم، ایماندارۍ باندې به الیکشن کوي، په اقتدار راشي د عوامو خدمت به کوي. نو دغه خبرې د چیرمن صاحب زما زړه ته پرېوتې او نن دې ته موږ راغوښتو چې دلته مو راغوښتو. نو زه نن تاسو مخامخ یو سوال کوم چې چیرمن صاحب باندې زموږ داسې روان دي، دوی ته خامخا شاته رسې اپروچ غواړي چې اپروچ یو اداره کار نه کوي، یا به د قائد اعظم بابا اپروچ کوي ورته چې وایي رشوت، او یا به ستاسو غوندې د نیک سړي لاس غواړي. تاسو خو احسان وکړه په موږ باندې د سټي نور صدارت هم راکړه، په دې سره ما ته به دومره شانتې پاور راکوئ چې زه یو ادارې ته ځم او هلته زما جماعت کار نه کېږي.
نو تاسو به ما سره مرسته کوئ د علاقو ته هغه والي چې زه کوټ نو علاقو ته نو هغه به د هغه هغه پاره کوم ما کور ته کله به مو علاقه پروان نه رانیسي بعد کې تاسو نو تاسو ما سره په دې خبره کې چې چورمن صاحب د دې چې دغه وکړي ان شاء الله څنګه